پکار دا چې موږ ځان په یو څو شیزونو کې خود کفیل کو چې موږ ته د دنیا د پرابلمز پته ولګي او د هغې په سلوشن کې د هغې د حل په لټون کې موږ امپیکټ وکړی شو. انګلیش از ان انټرنیشنل لینګویج. انګریزان مه جوړېږئ. که عربي زده کولی شي لا یې زده کړه. په ګلف کې درته اپرچونټي کولاویږي. تاله چې عربي درځي خو عربی دې نیسي ځان سره کړه. نو زه درته وایم چې موږ ته قابلیت شته، موږ ته یونیورسټي شته، موږ ته کالجز شته، موږ سره انسټیټیوشنز شته، موږ ته داسې انډسټري شته چې پای کې ډېر ښه هیومن کیپټل جوړېږي. دا درې اپروچز دي: کمیونیکیشن سکل، ټیکنالوژي اینڈ پروفیشنلزم. نو که دا سترګې موږ وغړو او په دې فوکس شو چې پرابلم څه دي ګیر چاپېره او د دې په حل باندې فوکس شو، نو موږ ملنګان او درویشان شو که نه. کم کردار چې په 2023 کې په دې ټایم کې دا پلان وکړو چې سټډي اف ټیکنالوژي، انګلیش اینډ پروفیشنلزم په دې څلورو شیزونو یې فوکس وکړو، د دنیا دروازې درته کولاوې شوې، که منې که نه منې. خلیلجي صاحب لس کاله ولې کار به شروع کوو، امپیکټ پې خامخا لس کاله لي. شړشم خو په لاس کې چا نه دي زرغون کړی. لس کاله مخکې هم څه کول، 20 کاله مخکې هم څه کول. په دنیا کې انټرنیټ رالو، په دنیا کې خلکو هغه انټرنیټ امپیکټ ته ورسولو، پرابلمز یې پې سالو کړل. صحیح ده. موږ هغه شی راوړو او سنس اف که نه ډراما او فلم او موویز لم ترجیحات ورکړل، او پلس د انټرنیټ د ټولز چې کوم موږ سره موږ ایز ا سمبل یوز کړل. زیاتره لکان تاسو وکتل 10 کاله مخکې به دلته چې په ګراوند کې نو هغې به موبایل ته ځونډی را ځوړند کړه او دل به دلته لګېدله. یو سی دیټ وای هغه به ډېر د موبایل شو ډېره کوله، ترجیح دا وه چې خلک وګوري چې ما سره موبایل دی. دا ته ایرو چې ټیکنالوژي چې کومه ده دا will bring huge change in human life. دا به د انسان په ژوند کې په هر ګوند باندې په هر سایډ باندې څونه غټ انقلاب راولي، چاته پته نه وه. نو تیاري مالته ونه کړه، والوس خورو. تیاري به اوس کوو، نتیجه به راته 10 کاله پس ملاوي. نن څه تیاري لکه څه باندې کار کوو؟ زما ذاتي رای دا ده چې په دې ریژن باندې که په دې 3 پوینټو باندې کار وشو نو 10 کاله پس به تا ته یو ښه ترجیح میلاو شي، یو ښه رزلټ به تا ته میلاو شي. که یو انډیویژول دی، که یو کور دی، که یو سکول دی، که یو اکیډمي ده، که یونیورسټي ده، که انډسټري ده، که کالج دی، که انټرپرینور دی، که هر سړی دی او دا سوچ کوي او د دې یو باډي ده، دا دې په دې 3 شیزونو لازمي کار وکړي. زه دلته د علامه اقبال یو مصره کوټ کوم: دیگر دانای راز عید کنایت، ای فقیر باز عید کنایت. The study of technology, English and professionalism. And not only English. اکثر له بیا خلک وایي که نه چې د دوی دوکانچه خپل انګریزي خرڅوي. Not only English. که ستا په انګریزي ژبه دې عبور دی، ته په سب کانټیننټ کې په پښتونخوا کې اوسېږي، په انګریزي ژبه دې عبور دی، نو دا ښه خبره ده. خو که تا له چاینیز اینډ رشین اینډ عربک هم درځي نو دا ډېره ښه خبره ده. کریکټ؟ یاد ساتئ the study of technology, English یا پر languages and professionalism. موږ څه ښه کالجونه شته، ښه یونیورسټیز شته، قابلیت هم شته. وال به څه خورو؟ We cannot talk to the global community. سکل شته خو لکه د خرڅولو دپاره زه جنگل ژبه کمه میمور ناچه کس نه دیکھا. یاد ساتئ که ته خپل غږ دنیا ته نشي ورسولی، یا د دنیا په غږ نه پوهېږي، یا د دنیا په پرابلمس نه پوهېږي، نو ته به سلوشن څنګه ورکړې؟ ستا عزت او ستا ریسپیکټ هله جوړېږي چې کله ته دنیا له سلوشن ورکړې. ولې ستا څوک عزت وکړي؟ ستا جنډه لر دی او بر دی، ولې خلک د هغې ریسپیکټ وکړي؟ ولې وکړي؟ ولې پریویلیج کړي؟ ستا په امپیکټ تا ستا پریویلیج کوي. ستا امپیکټ څه دی؟ ستا وزن دی څومره دی؟ تا سره څومره سلوشن دی؟ ته د خلکو پرابلم څنګه اډرس کولی شي؟ نو څنګه به اډرس کوې چې ستا مطلب په ټیکنالوژي ستا عبور نشته؟ ټیکنالوژي نه خو موږ سلیما جوړه کړه که نه، فلم ګورو، ډراما ګورو، رایټ؟ ټیکنالوژي لږ دا نور الابریټ کوو، بیا د لینګویج ته ځو. زه یم چې دا موږ چې کله د ټیکنالوژي نوم اورو نو موږ دا چې ته سپیس ته ختل دی او دا نو هلکان له بیسک نه ورځي. چاته ګوره پهله خبره خو دا ده چې د دې په ځای لیپټاپ پکار دی. هلک لیپټاپ موبایل ترجیح ولې ورکوي چې هغه دغه څه ښکاري چې څونه قیمتي دی؟ ترجیحات دي که نه. لیپټاپ کارپوریټ ورډ کې په موبایل باندې څوک کار نه کوي، په لیپټاپ خلک کار کوي. په کیبورډ کې څونه بټنې دي، درې فنکشن سره. وینډو به څنګه انسټال کوم؟ سایبر سپیس ته به څنګه وردننه کېږم؟ سرچ انجنز کم دي او هغه کم ځای دی چې هغه مالم نالج راکولی شي او زه هم نالج ورکولی شم. دا راکټ ساینس شو.
دا خو ایزي خبره شو کنه په پرایمري کې خودلې شو موږ د سکول سلیبس ته جوړولې شو پروفیشنلی دا ټیکنالوژي چې کوم بنیادی شیدونه دي دا موږ په ینګ هوډ کې د ری سیډینګ کولې شو نو ټیکنالوژي از ان امپورټنت پارت په ټیکنالوژي نه پویګو نو د دې چې کوم نیگیټیو اسپیکټ دی هغه په موږ ډیر حاوی دی سینما فلمز موویز ډراماز شوک ګل بلبل په دې موږ ډېرې خبرې کړې دا زموږ ترجیحات جوړوي زموږ سوچ جوړوي زموږ د سوچ زاویه جوړوي زموږ اوپینین جوړوي ولې چې موږ ته پته نشته چې دا څه ما سره په لاس کې په دې به څه کوم فرق پکار دی نو د سټډي اف ټیکنالوژي که په پنځم کې رې که په لسم کې رې که په اتم کې رې که په یولسم دولسم په کوم ځای کې چې ولاړ یاد ساته فیوچر په ټیکنالوژي کې دی اینډ ټیکنالوژي ډز ناٹ مینز چې موږ سیارې ته روان یو خېجو بیسیک شیزونه دي بیسیک شیزونه کمیونیکیشن سکل لانګویج کم خلک چې په پښتونخوا کې اوسېږي یاد ساتئ په پاکستان کې اوسېږي یاد ساتئ که غواړئ چې ځان ته اپرچونټي جوړ کړئ که غواړئ چې په رایټ او لیفټ کې وګورئ چې چاته څه پرابلم دی او د هغې سلوشن ورکړئ نو امپیکټ او گروث خو هلته شروع کېږي چې کله ته سلوشن ورکړې که بالکل نوم او نمود خو هله کېږي چې ستا په لاس د خلکو په ژوند کې تبدیلي راشي که نه ولې دا مارک زکربرګ دا نوم موږ داسې راکاږو که نه سټیو جاب بیل ګیټس جیک ما یو دونه غوندې شی دی ټول 35 کیلو نه په 1993 کې هغه په خپل بایوګرافي کې لیکي چې آی واز ما ډیر جابز لپاره اپلای وکړ ما یې شو انټرنیټ رالو نو ما په دې انټرنیټ کې دنه دا وکتل چې د دې پر راتلو سره زه خپل خاورې له څه فایده ورکولی شم نو د هغې په ملک کې څه پرابلم و پروډکشن ډېر و اګریکلچر و فروټ و هر څه جوړېدل پروډکشن کېدو اګریکلچر انډسټري خو هلته نه رسېدو چې چېرته د چا په کار و نو څه به ته دې سقراط یې بقراط دی علم دی علم دی سلوشن دنیا خو چاته چې رسولی نه شي سو واټ لوکل خو به خرڅ کړي انټرنیشنل خرڅ کړي چې خلک دې ریسپیکټ او عزت وکړي که نه چې دا ګریټ کنټري ګریټ پیپل نایس پیپل نن علي بابا ډاټ کام وګوره هغه چې کوم علي بابا ډاټ کام جوړ کو ایگزیکټلی اټ هیز براټ هیوج په زرهاو خلکو سره کار کوي د دنیا یو بهترین پلیټ فارم دی د ټاکي یو بزنس پلیټ فارم دی بالکل بایینګ ثینګز اینڈ پرچیزینګ ثینګ کیږي کنه دنیا دی چا کې یو 35 فوټه نه دی ټول نو داغه په کپره کې تخلیق او بیا په انټرنیشنل هورایزن کې په دې ټایم کې په ډومین کې خلک د جیک ما عزت کم کوي د کنټری عزت زیات کوي جیک ما Chinese great people because ولی great people لکه چې دنیا له سولوشن ورکو سټیو جابز څوک پتن درولي خو ولی ریسپیکټ کوي دنیا له سولوشن ورکو یاد ساتئ یو خبره که تاسو غواړئ چې د خاوره دی د ملک دی د خلک دی د دنیا په نقشه کې عزت دولت شهرت مرتبه مقام ته ورورسي پکار دا چې موږ ځان په یو څو شیزونو کې خود کفیل کو چې موږ ته د دنیا د پرابلمز پته ولګي او د هغې په سلوشن کې د هغې د حل په لټون کې موږ امپیکټ وکړی شو رایټ جیک ما وایي چې ما د خپلې کمپنۍ بنیاد په 2 ټکو کې اخیستو ایکسکیوز ویر از د ایکسکیوز ویر از د پرابلم and I thought چې زه سلوشن درکو نو زه چې ستا د مسئلې حل تعالی درکوم ته به عزت کېږم پیسې ورکې ظاهره خبره لکه وکیل چې دې خلک دا پیسې د څه شي ورکوي this is what یاد سات سکول کالج یونیورسټیز انډسټریز ایوریثینګ هر شي دې ټایم کې سټډي اف ټیکنالوژي پکار دا را روان لس کاله بس اوس خو ګوره موږ ته د ټیکنالوژي چې کوم رخ کاری کنه 10 کاله وروسته لاړ شه بیا لږ وروسته لاړ شه 30 years خو ماته یاد دی I've experienced 30 years 3 paradigms کمې کانی چې موږ په ځان وکړي کم ظلم موږ په ځان وکړو کومه ناشکري موږ په ځان وکړه سیکریفای ډیډیکیشن کنسسټنسي سلوشن پرابلم آئیډینټیفای کول ټیکنالوژي را روانه ده موږ تیار نه یو ګیټ ریډي کمیونیکیشن انګلیش از ان انټرنیشنل لانګویج انګریزان مو جوړېږي که عربي زده کولی شي لا یې زده کړه په ګلف کې درته اپرچونټي کولاویږي تا له چې عربي درځي خو عربی دې نیسي ځان سره کړه نو چې تا له عربي درځي تا ته به د عربي د پرابلم پته نو چې کله تا ته پرابلم پته ته به سلوشن ورکړي یا ته د اوس نه زه او ته په هغه خلیج ملک کې 15 کاله تیرې یا 2 کاله تیرې تجربه زده کې او بیا به کار کې او ټول آسان کار چې زده کول نو زه درته وایم چې موږ څه قابلیت شته موږ څه یونیورسيټي شته موږ څه کالجز شته
موږ سره انسټیټیوشنز شته، موږ ته داسې انډسټریز شته چې پای کې ډېر ښه هیومن کیپټل جوړېږي، وال به څه خورو؟ پروفیشنل نیدر وی نه موږ په ټیکنالوژي کې عبور حاصل کو، نه موږ انټرنیشنل کمیونیکیشنز او لانګویجز کې ایکسپرټیز حاصل کړو، او نه موږ پروفیشنل یو. دا درې اپروچز دي: کمیونیکیشن سکل، ټیکنالوژي اینڈ پروفیشنلزم. workplace ethics, workplace etiquettes, what is required in the market. market کې څه پکار دي، د چا څه ضرورت دی، دله به څنګه دا ضرورت پوره کوم، په کوم انداز کې به پوره کوم، ښه انداز به صحیح، ایزی انداز به صحیح، اپ ټو ډیټ انداز به صحیح، لیټسټ اپروچ به صحیح. علي بابا یو سرچ انجن جوړ کړی دی، هغه د هغې په ذریعه پروډکټ د ماسکو نه روچتۍ په واشنګټن ډي سي کې خرڅوي. ستاسو داسې کم کار دی چې هغه د دې نه زر ورکړي، بهترین ورکړي او په سمایل یې ورکړي. that is what we are lacking. دلته موږ وال خورو، په دې موږ کار نه کړو. موږ خو په تمه یو somebody else will come will do it for me. کم قومونه چې قرباني، ډیډیکیشن، امپیکټ او غټ خوب او منزل سره خپل ژوند ونه تړي، بیا داسې لکه دا موږ چې او د یو معجزې په انتظار کې وو چې کله به یو فرند ریکویسټ راځي او هغه ماته وایي چې بس وزا نه اپورچونټي راځي نه چینج راځي. د دې چینج دپاره خپل یو قیمت دی، او هغه صرف د هیومن بینګ دپاره نه دی، هغه څونه مخلوقات دي. الله تعالی په قرآن مجید کې موږ ته ویلي دي چې تاسو ګورئ ګیر چاپېره، سترګې کولاوي کوي، وګورئ که نه. ما په دې کې خپلې نشانیانې برخې دي د خپل د ژوند د مقاصدو د اوبجیکټیوز دپاره په ځان کې خپل اټیچیوډ کې داسې شیدونه ایډ کړئ چې ورسئ. منګه نه د پروفیشنالیزم خبره کېږي. زموږ استاد د ریل ګاډي یعنی دا سټیشن چې کوم دی، د هغه ځای د چای خرڅونکي ورکو، یا د هغه ځای د یو کینټین یې ورکو چې لکه د هغه تن په شانتې به ځان نن پروفیشنل کې نه. نو موږ ته تپوس وکړو چې لکه دا څه خبره شوه، ویل یې چې ریل ګاډي راشي، هغه ودرېږي، خلک ترې راکوز شي، دې دلته کې په کوالټۍ باندې فوکس نه ورکوي، ځکه چې دا تن یو ځل د پېښوره راغی او کراچۍ ته لاړه، دی به سبا راځي او که نه راځي. نو د خپله هغه چې کومه معیار دی هغه انتهایي پست ساتلی دی. نو تاله هغه لوز سټنډرډ چای درکوي، تاله لوز سټنډرډ کیک درکوي، تاله د ښکته درجې روټۍ درکوي، او ته یعنی هغه ځای کې ستا صرف یو ځل تګ کېږي. نو غرض یې دا و چې لکه ځان به دومره پروفیشنل کې چې نن تاله یو کس راغی نو چې سبا له هغه د ځان سره 15 کسان 10 کسان نور هم راولي چې یاره د دې ځای کوالټي دا د دې درجې ده. نو مونږ خو هسې ډېر په بخښنې سره از پاکستاني خامدازه خبره کومه چې په مونږ کې د دې ایتکس انتهایي زیات کمی دی. مونږ که آنلاین یو نو هم چې دی په هغې کې داسې ډېر خوند هم نشته دی، او مخکې سخته رویه. مونږ که په ادارو کې یو او په ځای باندې ولاړ یو او د کامیابۍ یعنی د ټولو نه غټ چې کوم راز دی هغه هم په دغه کې پټ دی. نو داسې دا خبره په دې نیت باندې کومه چې مونږ پروفیشنل نه یو. بهرحال موږ پروفیشنل کېدی شو، موږ به قدرت ته ګورو، نیچر ته به ګورو. یو څو شیزونه دي که دا من حیث القوم موږ د خپلو عادتونو حصه وګرځو. پیرنټس په دې کار وکړي، ټیچرس په دې کار وکړي، منټورس پې خبرې وکړي، سیمینارس پې وشي. نو آی تھنک چې ډېر ملکونه داسې دي چې د داسې حالاتو نه راووتل او ورسېدل. کوم عادتونه؟ داسې عادتونه لکه یو سیلف ډسپلن از ا بگ پرابلم فار اس، رایټ؟ کنسسټنسي موږ کې بالکل نشته، جلدبازي په موږ کې ده، نتیجه زر غواړو، بغیر د قیمت یې غواړو، قربانۍ ته تیار نه یو، لیډرشپ کوالټیز په موږ کې نشته، نه دا تعلیمي ادارو موږ ته راوښوده، نه دا زموږ په ویلیوز په اجرا په جومات کې په کلي ولس کې جوړه شوه، او که کوم وه هغه هم ډډه بډه کړه. ایگزیکټلی. اور په موږ کې لږ غونته کې فطري طور باندې لږ ایګویسټک هم یو پلس لږ مونوپولیسټک هم یو. اور as we discussed in last episode موږ خپل ایموشنز هم چې کوم دی هغه مینجمنټ ونه پیژنده چې دولت او شهرت په
امپیکټ کې د یو ټکی بار بار وایم خلکو لم پیدا غوونه پاخ کړ امپیکټ ستا په دې لاس کې اثر دوايي ده د بیماری دوايي نو کدا سترګې مونږ وغړو او په دې فوکس شو چې پرابلم څه دي غیر چا پیرا او د دې په حل باندې فوکس شو نو مونږ ملنګان او درویشان شو کنه خو الک خو بلبل دی کنه بلبل دی کنه دی د څو غوت وی چولې غوت ته دا تنگ کمیس ولې چولې پوېږي په د دې وخت د تار ولې چولې د په دې ګیره کې دا کینچی والی دا شی یا په یونیورسيټي کې د چټي یا د سار دوران کې دا ټیرونه چې دی لکه کاغذ وړي عظیم قومونه موږ له پکار دي ځکړه د چاینیز نو کوم له پکار د ځکړه د جاپنیز نو عظیم قومونه په ترجیحاتو کې د غوي سولوشنز پرته انسانیت له باسانی څنګه ورکو که سولوشن نه ستا هڅه سټرګل بے معنی ده موږ په دې ټایم کې پکارداري چې الکان لګ سیلف ډیسپلین باندې فوکس وکړي ګوره قدرت ته ګوره ښه امرغی نه ده دا انډې کله اچوي جاله کله جوړوي چې کله ورته دا پته ولګي چې انډې مې په خېټه دي انډه مې په خېټه دي داسې ماته یو مرغۍ که چاره وښوده کېدای شي زه غلطه یم چې د دې انډې په خېټه نشته او جالې لیونۍ د پاګله شوې ده جوړه کړه کله شوې کله چې ته پوه شو چې یو مرغۍ چینچړه او چینچڼه لګیا ده دا یو دانه رو چې ته پوه شو چې انډې را روانې دي دا به پهله یو انډه اچوي بیا به هم جاله جوړوي دوه به اچوي درې به اچوي چې کله دې ته پته ولګېږي چې زما انډې پوره شوې دا په دې انډو اله کیني چې کله مکمل شوې جلدبازي نه کوي چې ورګه دا یو انډه مې واچوله دا لږه توده شي دې نه به چېرې وځي چرګې مثال والی اسان در کوم په هر کور کې شته چرګه په انډو اله کیني چې کله پوره انډې واچوي دا بالکل زموږ په دې علاقانو کې دا ګرمجوشي ګورئ دا وایي اله ما دې ډالر وګټلی سکیل پوره نه قیمت یې نه ورکړی هغه پریکټیکل اپروچ د پاره هغه سولوشنز د پاره چې کوم سټرګل غواړي هغه نه کړی وایي زه ډالر وګټم پاسبل په میاشي ونیوه کې انډې بچرګه چې بیا وپکېږي ډیسپلین پکې شته کنه د الله کریچر دې ته چا ویلي قدرت دا نظام پدې چلی دا دونه غټ نظام چلیږي دا نور راخیږي دا باران کیږي دا سنوفال کیږي په دې بیا نور لګي دا بیا ملټ کیږي دا بیا په ندی نالی په شکل کې راځي بیا دا موږ پټوله ورکو بیا غنم راخیږي بیا غنور علی بیا غترشل کیږي یو پروسس دی د هر یو شي ځکه ځان ولې نه پروسس کو خپل لایف ولې نه ماډل کو تاسو سٹارټ د دې نه واغتو چې لس کاله پس موږ پری پلان نه یو کنه موږ objectives نه دي خې مخې ته هغه objectives هم ریسورس کړي نه دي هغه د پرم هغه ډیسپلین نه دی اکوایر کړی چې کوم قدرت موږ له اشاره راکړي هغه د صبر مادم نه ده پیدا کړی چې قدرت وي صبر وکړه هغه لیډرشپ هم نه دی جوړ کړی چې قدرت وي ځان کې لیډرشپ پیدا کړه هغه ټمپر مینجمنټ کنفلکټ ریزولوشن ایموشن مینجمنټ هم نه دی کړی چې قدرت وي په یو چرګه کې الله یې خیره په یو مرغۍ کې الله یې خیره په یو ځناور کې الله یې خیره په موږ کې نشته حتی چې دونه غټ دړی سر موږ په دې سر ګرځو داسې واسکټ یې راښکلي داسې پلن کیږو داسې دا چغم دونه تیز وځي دیوال غوندې غټ یو مضبوط یو په هغې کې شته په موږ چرګه چې انډې واچي تر هغې پې کیني نه تر څو یې پوره کړي نه نو چې کله یې پوره کړي بیا پې کیني بیا چې کله دا په دې انډو کیني ګوره دا به بیا قرباني ورکوي ډېره غټه قرباني دا چرګه چې کله اخري انډه واچوي او د کېناستو مخ دا وتله تر هغه ټایم چې کم ټایم کې وزن یې کړه چې څه ټایم دا په انډو کېناسته 24-25 दिन لګي انډه کنه هاچینګ کې او ته بیا وتله نو دا نیمه نه پاتې شوي نو دا په دې ټایم کې په خېټه پسې نه ګرځي اوبجیکټیو ته ګوري چې زمانه لاندې انډې پرتې دي او د انډو نو سر د انډو نه بسرو دي دا اوبجیکټیو دی کنه دی نو دا په خېټه پسې ګرځي دا بار ګرځي تاسو نه کنسسټنټلی پای نه استه د ضرورت خوراک او بس پای خوبونه مونږ ډېر نو محلات مونږ ډېر آبادو ډیسپلین نه یو هغه قیمت نور یاد ساته یوې شو ورځې دویشت درې شو ورځې بعد چې کله چرګې ته پته ولګېده د انډو کې دا یوه انډه خرابه راغی ورته غي ځان پسې نه ګرځئ ښه موږ ځان څخه غیر ضروري ترجیحات څونه ګرځو انډې پرتې دي لس او پنځه اته پکې ټیک دي او دا دوه خرابې دي دا چرګې ځان څه ولې ګرځئ چې انډه خرابه شوه او بچی ترې نه روځي فرټایل نه ده نو چرګې وتغئ که نه نو موږ سره مقصد په لاس کې خو څلور پنځه کیسې هم د ځان څخه نور را روانې کړي ناس په میډیکل کالج انجینیرینګ یونیورسټي انټرپرینورل ایډمنسټریټیو مینجمنټ کې خوبونه را سره دي شنه خالونه مين خوبونه را سره دي سلفیانی مو باسو
غیبت هم کو، غیر ضروري محفل هم کو، محفل هم کو، اوارهګردي هم کو که نه کو. بالکل نو چرګې نه زده کړه وکړي. هغه انډې وتغی په هغه ټایم د لرې که ګندري په دې ټایم نه ځای کو. بیا چې کله دا بچي د انډو نه روزي یاد ساته زما یو تا په دې انډه کې په دې چرګه کې لیډرشپ کتلی ته ورنږدې شه ته ګوته وروړه ټونګه ټک سونه ټونګه کمپرومایز کوي په خپل اوبجیکټیو کوي بالکل نه کوي که بالکل موږ ولې کمپرومایز کوو لکه دا چرګه پکې په منځ کې سره ټاپک ټول په چرګه ختم شو خو دې چرګه کې دننه خبرې رالې نه د دې سره انتهایی چرګه انډې واچي کله پوره کړی نه کینی پینه خو چې کله کینی بیا په هغه انډو کینی چې کم د دې منزل دی هغه انډې ځان ته نه پریږدي پس د هغې نه پس چې کله دا هیچ شي بچي ته روزي یا که هیچ نه وي او ناستې پې ته ډکې وروړه ټونګه در باندې لګوي او چې کله دا بچي په دې پسې روان وي نو که ټپوس پرې راشي څومره ظالمه حمله پې کوي که پې نه کوي یاد ساته باران شي ټولې خپلې بڼې پې یاد ساته راواچوي یاد ساته د دې انډې نه یو چرګوټی جوړېدل او د چرګوټي نه جوړېدل یوه چرګه یو میرکل دی که نه دی عقل مني یو معجزه وشي وشي که ونه وشي په دې کې ټول نه غټ شی ډسپلن کنسسټنسي ده سیکریفای ده دا که نه ده بالکل چرګه ټوله ورځ به په ډیران لتې والي چینجو پسې به ګرځېدله انډې دي نه راځي نه راپاسي څونه کمیټډ کم کردار چې په 2023 کې په دې ټایم کې دا پلان وکړو چې سټډي اف ټیکنالوژي انګلیش اینڈ پروفیشنلزم په دې څلورو شیزونو یې فوکس وکړو د دنیا دروازې درته کولاوې شوې که منې که نه منې پرسنالټي کې د چینج رالو منې که نه منې دنیا سره د سیالي شروع شو منې که نه منې ژبې ډېرې زده کړه چې په ټوله دنیا پوه شي کرلې راکاږه اردېږه سا راکاږه ایج دې څه دی چېرته ولاړې روان چېرته څه چې کې آیا دا ستا اوس او ستا فیوچر فیول کوي نو دلته کې خو زمونږ لکه د پښتون قام یا د پښتون بچي یو دا عادت ولې دی پته نشته خو هغه وایي نه یاره لکه مونږ خو دلته کې د یو ډېر سخت وخت نه راتېر شو مونږ خو دا وخت مسایل نور دي مونږ چې دی په قرضو کې لت پت یو او مونږ خو غواړو چې لکه داسې لنډمهاله کوم څه یي چې راته زر څه میلو شي دا د لسو کالو انتظار دا به لا څنګه امین صبر عظیم قومونو صبر کړی انتظار یې کړی تاسو سټډي کوئ د دنیا د غټو غټو دریافت کننده خلک چې کوم دي د هغې د ژوند کتابونه راوباسئ په دې ټایم کې چې څونه غټ کمپنیز غټ امپیکټ شوي دي دریافتونه شوي دي په دې کې به تا ته دننه د انتظار او د برداشت ډېره غټه ماده میلاویږي تا ته په دې کې دننه اکړپن نه ښکاري دې چرګه کې یو کار بل هم دی دې ته که تیتر انډې کېږدم دا نه وایي چې دا زما انډه نه ده لرې که من کې دا شی شته که نه لکه دا زما ژبه نه ده لرې که ژبې سره نفرت کوو رنګ سره نفرت کوو دا زما کار نه دی لرې که په من کې لسانیت دی علاقیت دی یاد ساتئ کم قومونه چې کله منزلو ته وررسي که نه یا یو اوبجیکټیو ته وررسي یا یو دریافت کوي یا یو عزت و نوم ګټي که نه اب بیا د قدرت په اشارو چلیږي قدرت تا ته وایي صبر وکړې قدرت وایي انتظار وکړې قدرت په وایي برداشت وکړې بخشش وکړې قدرت وایي چې ته به ځان د رایټ او لیفټ دپاره د ښو ذریعه ګرځې په اسلام کې عباد حقوق ډېر دي حقوق الله نه زیات پریویلیج انسان ته دی که نه د خلکو په ښه راتلل نو دا ساینس ان انویشن ان ټیکنالوژي په دې نیت وکړه چې د خلکو په ښو راشي ستاسو سوال و چې روان 10 کاله ټیکنالوژي لانګویجز پروفیشنلزم په دې خاوره په دې ټایم کې پکار تر څو پورې چې موږ په دې ګیر چاپېره په دې ټوله دنیا کې د خلکو ترجیحات ویلیوز مایند سیټ نیډز سټډي کړي نه تر هغې پورې زموږ کوګنیټیو ایبیلیټیز د هغې سلیوشن باندې ورک نشي کولی او زموږ الکان کوشش څه کوي زموږ الکان چې کوم اوبجیکټیو دي هغه بالکل دا نه دي چې زه د چا په ښه راشم یا زه د یو امپیکټ وکړم یا زه یو حل ورکړم دې څنګه دوکه کم دله څنګه دا ټول هر څه یس ترجیحات دا دي چې بل سړی څنګه امپرس کړم د دې نه مخکې څنګه شم دا څنګه کې به سم د نه بدله څنګه والم دا خو که نه دا مړه که نه خبرې ته نه ورسو نو پرابلمز اورال شته نه امیدي نشته په دې خاوره باندې د دې لپاره خوشحال خان خټک
او علامه اقبال مایند سیټ که موږ سټډي کو نو آی تھنک چې هغه کافي حد پورې د عروج او د اردېدو او د فوکس کېدو لپاره د هغې کلام زیات تر دغه څه دی یعنی ممکنات شته یس ټیک ده خو چې که موږ دا اوس چې چېرته ناستې او دا چېرته چې روانې دا اوس چې چېرته یې دا څه چې کې په کوم سټریټجي دا څه چې کې اکشنز کې چې دي دا د موجوده او را روان له څه فایده ورکوي او د څه نه چې بس د ماسپخین دی خوړل او بس ماسخوتن دی قصه کړل دا چرته چې ناس یو څه چې کې که دا ستاله او ستاره روان له افیکټ نه کوي نو ته په مرداره انډه ناسي انډه که ماتم شو ابجیکټیو کې بچې انټرسټینګ نه روزي نو بهتره دا چې د انډه وتغوه دا ستا مقصد نه دی اصل مقصد باندې راشه فوکس شه او پای کې ډیسپلن شه او پای کې لیډرشپ شو کا او پای کې به قرباني ورکا او پای کې به صبر وکا به پکې انتظار وکا به وخوره سپېړې صبر او انتظار د ټولو یاد ساته په هر شي کې دا یو پروسس موجود دی په من کې نشته کنه په من کې نشته من کنه د خلینې څنګه او ته ګوره د بیګا چې دی 12 نوړې خړلې دي دا ځینې خبرې زموږ د فیملیز نه د ویلیوز نه ورانې دي موږ وایو تا لک کنه تا به مواله وي تا به دا خوله ته ولا نه ولا تا به مو تکړه ولې ته چا نه کم ولې تا پسې لاسونه نو کنه ولې تا نه شو کوله نو دنیا هغه قومونو بری ویوړو هغه قومونه مالدار شو هغه قومونو ښه ژوند تیر کو چې چاله څه ورکړل دا په قرآن کې په اصولو کې په دین او په دنیا زمونږ مذهب زمونږ ویلیوز زمونږ هر یو شی زمونږ ته دا ښیي چې ستا د لاسه دې چاته خیر ورسي نو خیر به څنګه ورسي بل وي سولوشن پیدا کړي یس خو اوس ته خیر ورسي علاقې ته ورسي نو دا خو ستا د ملک خیر شو دا خیر دی چې دنیا ته ورسي څونه بخي نو د دنیا دپاره په دې ټایم کې یاد ساتئ ټیکنالوژي راله دا راوچته کوي ژبې زده کوي او ځان لږ پروفیشنل کوي چې تاسو د دنیا په ضرورتو پوه شئ او د دنیا په کوم ډنګ روانه د هغې نه یو بهترین رسپانس ورکړي د خوشحال بابا په دغه شعر یې راټولو ښه چې زه هغه شاباس شه چې ځای په سردرو وي او نه لکه د کلي کارغه ګرځه غم د نسکه ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ